ډېره زیاته د خوشحالۍ او د مبارکۍ خبره ده چې الله جل جلاله عمن والوه موږ تاسو له په هغه مجلس کې د ناستې توفیق راکړو چې کوم د الله جل جلاله د عظیم الشان کلام د هغې د ختم مقرر او یقینا د دنیا په مجالسو کې د دې نه غوره مجلس بل نشي. حدیثونو کې راځي د قرآن د ختم په موقع باندې الله جل جلاله خصوصي دعاګانې قبلوي. د دې وجې څومره کسان نارینه او زنانه دې مجلس ته حاضر شوي دي په زړه کې د الله تعالی نه دعا وغوښتل او دغه رنګې الله تعالی طرف ته توجه کول او په ادب سره کېناستل، انتهایي په طلب سره کېناستل. کمې زنانه داسې دي چې هغې سره ماشومان دي نو کمې زنانه چې هغه داسې دي چې هغې سره ماشومان دي او هغې د وجې نه بیا وروستو مجلس خرابېږي، نو ماشومان والا زنانه هغه یو طرف ته د مجلس کښېني چې د مجلس د منځ نه بیا هغې پاسې مجلس په خرابېږي. نو ماشومان والا زنانه اوله خو ماشومان که لوي نو غوره کوي که بهر یې بولي او که نه ډېر ماشومان وي نو هغه زنانه یو طرف ته بیا کېني. نو خبره مې دا کوله چې الله جلاله موږ تاسو باندې مهرباني ده دې مجلس ته زموږ حاضري یقیني جوړه کړه. ډېر مبارک مجلس دی. بعضې خوش قسمته خو هغه دی چې هغې د قرآن د ابتدا نه والې تر اخره پورې الحمدلله د الله تعالی په فضل سره هغې شرکت وکړو او بعضې کسان زموږ په شان هغې صرف د ختم په موقع باندې حاضر شو. دا هم د الله جل جلاله لوی فضل احسان دی. حدیث کې راځي انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارمدار دا په خاتمه باندې دی. نو آخر کې کوم کسان شریک شو په دې ختم کې دي ته هم الله جلاله لوی اجر ورکوي. دې مجلس ته موږ تاسو حاضر شیو. دې مجلس کې د قرآن د ختم او دغه رنګې کمې خبرې کېږي. الله پاک دې موږ له صحیح ویلو او د صحیح اورېدلو عمل په نیت باندې د ناستې توفیق راکړي. محترم قرآن یو عظیم الشان کتاب دی او الله جل جلاله د زموږ ستاسو د رهنمایۍ لپاره لېږلی دی او قرآن داسې یو کتاب دی چې دې ته چا هم ځان نږدې کړی دی نو الله جل جلاله هغې ته عزت ورکړي. قرآن سره مینه ساتل، قرآن لا مینې لا په خپل زړه کې ځای ورکول